امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کوي دا غي مسله خلاصه ده چې کله هم تاسو منځ کوي بیا منځ په لاس سر باندې په تور سر باندې منځ مکوي بلکې ټوپۍ یا رومال یا پګړۍ داسې یو شی خامخا په سر باندې تاسو کېدی او دا بهترینه طریقه ده او داسې امام بخاری رحمت الله علیه څو ابواب راوړي دي باب البرانس باب السجود على الصواب في شدة الحر نو امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې په ټوپۍ سره یا پګړۍ سره یا په رومال سره داسې شوی چې هغه باندې د سر وختان پټوي دغه بهترینه طریقه ده خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره هم نه مني د دې مخالفت کوي بلکې دومره ضد کوي چې کله هم د مانزه ترازی د په سر باندې ټوپۍ وي خو چې کله مانزه تراشي په هغه وخت د ټوپۍ را واخلي په ځمکه باندې کیږي بلکې د ضد دی وجنه په ځمکه باندې وولي تیزه دا یو ضد ده نو غیر مقلدینو دا عمل ده عادی امام بخاری رحمت الله علیه دغه عمل خلاف ده حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمای کان القوم يسجدون على العمامه والقرنسوه ودا سے صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د ګرمۍ د وجنه و خپل ټوپۍ باندې او خپل پګړۍ باندې سجده کوله نو دا ثابت شو چې په دې پلمانځه کې ټوپۍ یا پګړۍ یا داسې رومال دا خامخاب سر کاو او داسې معتمر رحمت الله علیه فرمای سمعت ابي قال رايت على انس برنسا اصفر من خز بخاری شریف کې دا روایت موجود ده باب البرانس وایي چې ما خپل دیواله سمندار ویدلې دي چې هغه حضرت انس رضی الله تعالی عنه پلمانځه کې ورېدی په داسې حالت کې چې د سر باندې د رشم او د وړیو والا جوړه شوی زیړه وګدا ټوپۍ په سر نو دا هم معلومیږي چې دوی په ټوپۍ په سر ولې صحابه کرامو او د وسه پورې د فقهای کرامو په دا باندې عمل ده خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دا خبر هم نه مانی غیر مقلد عالم دا مبشر ربانی دا فرمای ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے او دا سے مفتی عبدالرحمن لیکلی دی ننگے سر نماز پڑھنا سنت صحیح ہے د مبشر رحمانی کتاب دا آپ کے مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 عبدالرحمن کتاب دا کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی صفحہ نمبر 15 نو امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې صحابه کرام هم دا عملو چې هغه بل مانځه ته ټوپۍ سره ولا یا پګړۍ سره ولا یا به چادر په سر باندې سره او غیر مقلدین د خلاف د خبره بالکل خلاف دي او چې بغیر به ټوپۍ نه په تور سر باندې منځ کول دا سنت صحیحه ده امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کړی ده وای چې د حیض په حالت کې خپل خاصه تکڅوک طلاق ورکړي د طلاق واقع کیږي امام بخاری رحمت الله علیه باب راوړی دا باب اذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق و اذا طلاق شمارل کیږي نو امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې کله حیض په حالت کې هم خپل خاون خپل خزې ته طلاق ورکو اگر چې دا طلاق مناسب نه ده خو طلاق بیا هم شمارل کیږي خو غیر مقلدین د دې خبره هم انکار کوي او وايي چې بالکل د حیض په حالت کې طلاق واقع کیږي هم نه امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د یو ورځ خپل خزې ته طلاق ورکړ د حیض په حالت کې بیا نبی علیه الصلاه والسلام نه مسلې تاسو کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د مسلې تاسو کو بیا نبی علیه الصلاه والسلام حضرت عبد الله بن عمر ته د رجوع حکم ورکړ بیا رجوع حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي حسبت علی بتطلیقه وای چې د حیض په حالت کې چې ما کوم طلاق ورکړیو دا طلاق شمارل کېده دا طلاق نبی علیه الصلاه والسلام وشمارو نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تا کوم طلاق ورکړی دا طلاق واقع شوی دا خو تو رجوع وکړه مطلب دا ده چې یو سړی د طور په حالت کې خزې ته طلاق ورکړي یا د حیض په حالت کې طلاق ورکړي دا طلاق شمارل کېږي خو البته د طلاق قسمونه دي احسن حسن داسې بدعت او غیر مقلدین دا خبره بیانوي وایي چې د حیض په حالت کې خزې ته طلاق دا نه واقع کیږي علامه وحید الزمان د کتاب د تفسیر الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 235 اہل حدیث کے نزدیک تو حیض کی حالت میں طلاق دینا لغو ہے طلاق نہیں پڑے گا وایي چې اهل حدیث چې کوم دي غیر مقلدین دغه په مذهب کې د حیض په حالت کې طلاق نه واقع کیږي بلکې صرف د طهر په حالت کې طلاق واقع کیږي نو دا مسله ده امام بخاری رحمت الله علیه یو مسله بیانوي او غیر مقلدین د یو خلاف بل مسله بیانوي
دعوه دا کوي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د مونږ خپل سړی ده. امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم خبره کوي هغه مونږ منو. امام بخاری مونږ هر خبره منو. دا دعوه کوي چې اصح الكتب بعد کتاب الله الصحیح البخاری او صحیح بخاری دا صحیح کتاب ده. مونږ دغه هر حدیث منو، هر خبره منو. امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې د حیض په حالت کې طلاق واقع کیږي، خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه د خبرو منلو ته کله هم تیار نه دي. امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کړې ده چې په یو مجلس کې 3 طلاق دا 3 شمارل کیږي، یو نشمارل کیږي. که یو سړی په یو مجلس کې یا په متفرق مجالس کې خپل ښځې ته 3 طلاق ورکړي، دا 3 طلاق 3 شمارل کیږي. او غیر مقلدین په دې مسله کې هم د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت کړی دا، وایي چې نه، که یو سړی د غیر مقلدینو مذهب درته بیانوم چې که یو سړی په یو مجلس کې خپل ښځې ته 3 طلاق ورکړي، دا 3 نه شمارل کیږي بلکې یو شمارل کیږي. نو امام بخاری رحمت الله علیه دلته یو مسله بیانوي او غیر مقلدین د یو خلاف بل مسله بیانوي. دعوه دا کوي چې موږ د امام بخاری هر خبره منو. دلته په دې مسله کې هم د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت کړی ده. امام بخاری رحمت الله علیه باب قائم کړی، باب من اجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالی الطلاق مره فامساك بمعروف او تسريح باحسان. دلته حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه متوفى 852 هجری دا فرمایي والذي يظهر لي انه كان اراد بالترجمه. وای د امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب نه دا خبره معلومه شي چې مطلق وجود الثلاث مفرقه كانت او مجموعه. وای چې دا خبره د امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب نه معلومیږي چې د امام بخاری رحمت الله علیه په مذهب کې هم 3 طلاق دا 3 واقع کیږي. آکا ته 3 طلاق په یو ځای باندې ورکی او که 3 طلاق ځان ته ورکی. نو امام بخاری رحمت الله علیه هم دا خبره مانی چې که یو سړی خپل ښځې ته په یو مجلس کې 3 طلاق ورکی، دا 3 شمارل کیږي، یو نشمارل کیږي. او که چیرته په مختلف متفرق مجالسو کې ورکی، بیا هم دا 3 شمارل کیږي، یو نشمارل کیږي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته 3 فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق غسيلتها كما ذاق الأول. ام المؤمنین ام عائشة رضی الله تعالی عنها دا روایت ده، وایي وکس خپل ښځې ته 3 طلاق ورکړ، بیا یو ښځې بل ځای کې نکاح وکړله، نکاح نه بعد یو خاوند بیا خپل ښځې ته طلاق ورکړ، طلاق نه بعد بیا دا ښځه چې کومه وه د طلاق نه بعد بیا نبي علیه الصلاة والسلام نه تپوس وشو چې دغه ښځه د اول خاوند لپاره دا حلاله ده او که نه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې لا حتی یذوق غسیلتها کما ذاق الاول، لکه څرنګه چې اول خاوند د دې ښځې نه خوند اخیستی ده، د هغې سره جما کړې ده، داسې تر څو پورې چې د دوم خاوند د هغې ښځې نه خوند نه وي اخیستی، جما نه یې ورسره کړی، تر هغه وخته پورې د اول خاوند لپاره حلاله نه ده. دې نه دا مطلب ده چې دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام دا 3 طلاق دا 3 شمارل کړي، ځکه خو د حلالې حکم ورکړی چې حلاله دی. حلالې نه بعد دغه کما ذاق الاول حتی یذوق غسیلتها چې دا دوم خاوند د هغې نه تر څو پورې جما نه وي کړی، خوند نه وي ځینې اخیستی، اول خاوند نه پورې حلاله نه ده. که چیرته دا 3 طلاق 3 نه وي، یو وي یا 2 وي، نبی علیه الصلاة والسلام به کله هم دا حکم نه ورکاوه چې د اول خاوند لپاره دا حلاله نه تر څو پورې چې دغه دوم خاوند د هغې نه خوند وانخلي. نو نبی علیه السلام دا خبره ځکه کړې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دلته دا خبره ثابتوي چې 3 طلاق دا 3 دي. 3 طلاقو نه بعد د ښځه چې کومه ده دغه طلاق مغلظه شو، په دې نه بعد به دا حلاله کوي. حلاله کې بیا جما شرط ضروري ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام هم دلته دا 3 طلاق 3 شمارل کړي دي، یو نه ده شمارل کړی. نو دې د وجه نه امام بخاری رحمت الله علیه موقف او داسې د مورد احناف موقف نبی علیه الصلاة والسلام حدیث چې کومه ده اهم دا ده چې 3 طلاق دا 3 دي. او داسې امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي قال اهل العلم اذا طلق 3 فقد حرمت علیه. وایي چې کوم یو سړي خپل ښځې ته علما کرام دا خبره بیانوي چې کوم سړي خپل ښځې ته 3 طلاق ورکړي، دا ښځه په دغه سړي باندې حرامه شو. وقال ليس حدثني نافع، ليس د نافع په واسطه سره دا بیان کړی دی کان ابن عمر اذا سئل عمن طلق 3 قال لو طلقت مرة او مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فإن طلقتها 3 حرمت حتى
تنكح زوجا غيرك. دا امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې د اهل علم دا قول نقل کړی. او بیا دا خبره بیانوي چې کله به عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د دې خبره تپوسو شو چې و سړی خپل خزي ته 3 طلاق ورکړي دی وسو نو دا ورته ویل چې کچیر ته خپل خزي ته 1 طلاق یا 2 طلاق ورکړي وای بیا د مانه تپوس کړی وای نو ما به د دې څه حل در خودلای وای ځکه چې نبی علیه الصلاه والسلام ماته د حکم کړی نو تا په دې وخت کې 3 طلاق ورکړي دي نو په دې وخت کې تا باندې د خزه حرام شوی ده تر هغه وخت پورې چې کله د خزه د بل خاوند سره نکاح وکي هغه سره جما وکي بیا ته پر د خزه حلاليږي تر هغه وخت پورې تاسو ته پر دان نه حلاليږي. او غیر مقلدین دا وایي غیر مقلدین کے ہاں 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے. فتاوی ثنائیہ او دا سے آپ کے مسائل اور ان کا حل. مبشر ربانی طلاق متعلق دیدا لیکلی چې الرابع انه یقع واحده رجعیه. طلاق متعلق څلور اقوال ذکر کړی دي بیا څلورم قول دا ذکر کړی چې یو سړی خپل خزي ته په یو مجلس کې 3 طلاق ورکړي د دې حکم د یو طلاق رجعی ده انه یقع واحده رجعی دا یو طلاق رجعی وکي نو غیر مقلدین 3 طلاق دا 3 نشماري بلکې دا یو طلاق شماري. او دا سه امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کړی دا چې قربانی دا 3 ورځې دا 4 ورځې نه ده. او دا سه نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث هم ذکر کړی دي. حضرت سلمہ بن اقوا رضی الله تعالی عنہ دا بیان کړی دي قال النبي صلی الله علیه وسلم من صح منکم فلا يصبحن بعد ثالثه وبقي في بيته منه شيء. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کله تاسو قربانی وکیا بیا تاسو 3 ورځې نه زیات تاسو د قربانی غوخه د خپل کورو کې مکه. نو دالته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره بیانوي چې تاسو 3 ورځې د غوخه خوړلای شي 3 ورځې نه زیات د غوخه نشي خوړلای. بهرال دا تفصیل مخکې ته بیانوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حکم کې تبدیلی راغلی ده. ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای قالت الزحیه كنا نملح منه فنقدم به الى النبي صلی الله علیه وسلم بالمدینه. وای په مدینه کې به موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غوخه په کوله د خدمت کې موږ حاضر ولا هغه ولې موږ مالګه لګولې و فقال لا تاكلوا الا 3 ايام. وای تاسو د قربانی غوخه دا صرف 3 ورځې خوري وليست بعزيمه ولكن اراد ان يطعم منه. دالته ام عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دالته دغه د لازمینه غنله بلکې دا خبره ثابته ولا چې تاسو دا غوخه نور ته هم ورکوي. کچیرته دا غوخه تاسو 3 ورځې نه زیات خپل کورو کې فریجانو کې کېدی یا په دغه کې د سړی ځین کې دا راځي چې یاره دا ټول غوخه ځان ته کېده بل ته د ورکول سوچ هم نه جوړیږي اراده هم نه جوړیږي. دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې تاسو 3 ورځې دا غوخه خوري او 3 ورځې نه زیات دا جمع کوي. دا مطلب دا چې تاسو خپل ګاونډیانو ته هم ورکوي خپل غریبان چې کوم خلک دی خپل پړوس کې دی ګاونډیان دی هغه ته هم ورکوي هغه ته هم د قربانی غوخه ورکوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته دا حکم نو چې تاسو جمع کولای نشي بلکې عزیمت مراد به در خبره دا چې تاسو 3 ورځې نه زیات دا جمع نه کوي. دا حدیث نه دا معلومه شو چې په 3 ورځې نه زیات د قربانی غوخه دا کې خودل صحیح نه ده. نو بیا څنګه په 3 ورځې نه زیات قربانی کول دا جایزه کېدلی شي. نو غیر مقلدین دا خبره بیانوي چې قربانی دا 3 ورځې نه بلکې 4 ورځې. نو موږ دا خبره بیانو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتداءً 3 ورځې نه زیات د قربانی غوخه سټاک کول نه هم منې کړی. بیا قربانی څنګه جایز ده چې یو غوخه تاسو نه کې خدای بیا قربانی څنګه جایز ده. غیر مقلدین و چې نه 4 ورځې قربانی دا صحیح ده. بیا چې کومه ده 3 ورځې نه زیات د قربانی غوخه سټاک کول دا حکم چې کوم مانعات چې کوم ختم شو. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه دا مروي ده ان النبي صلی الله علیه وسلم قال كل الاضاحي والذخيرو. وای تاسو د قربانی غوخه خوري والذخيرو او هغه ذخیره کوي هم. نو په دې وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غوخه د سټاکولو د جمع کولو چې کوم مانعاتو ختم شو خو د قربانی د 3 ورځې حکم چې کوم دا هغه وسم برقرار ده. تاسو په 3 ورځې نه زیات قربانی غوخه جمع کولای شي ځان لپاره کې خودلای شي خو د قربانی ورځ چې کوم دی هغه حکم هغه زوړ برقرار ده چې هغه 3 ورځې په 3 ورځې نه زیات نه دي. غیر مقلدین دا د 4 ورځې قربانی هم مني لسم یو لسم دولسم دیار لسم. دا سه غیر مقلد حضرات
बुखारी शरीफ की इन अहादीस के ख़िलाफ़ पर चौथे दिन भी क़ुरबानी को जायज़ ही नहीं बल्कि इहयाए सुन्नत शुमार करते हैं। बल्कि दावा दा जायज़ ना बल्कि दा सुन्नत ज़ोंदी कवल दी। चुनांचे मशहूर आलिम मुबशिर रब्बानी लिखते हैं क़ुरबानी का वक़्त नमाज ईद के बाद शुरू होता है और 13 ज़ुल्हिज्जा को गुरूब आफ्ताब तक रहता है। आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 316। दासे फतावा महमदिया उबैदुल्लाह खान सफ़ा नंबर 617। नो गैर मुक़ल्लिदीन दा खबरा साबितोي دا د موقف ته چې قرباني دا 3 ورځې نه بلکې 4 ورځې ده، حالانکه امام بخاری رحمت الله علیه هم دا خبره بیانوي چې قرباني 3 ورځې ده او نبی علیه الصلاه والسلام هم دا خبره بیانوي چې قرباني 3 ورځې ده 4 ورځې نه ده. ابتداء نبی علیه الصلاه والسلام دا حکم ورکړی چې تاسو د قرباني غوښه د 3 ورځې نه زیات خپل ځان سره ما جمع کوي. مطلب دا و چې تاسو خپل غریبانو ته هم ورکوي، خپل ګاونډیانو ته هم ورکوي. او حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي چې نبی علیه الصلاه والسلام راسته حکم وکړو چې تاسو قرباني کوي ودخرو او تاسو ځان د پر غوښه جمع کوي. د قرباني د غوښه شتا کولو حکم دا خو تبديل شو، ممانعات ختم شو، جمع کولای شي. خو د قرباني د ورځو ممانعات چې کوم هغه بالکل برقرار ده، هغه 3 ورځې د پاکي تبدیلی نه دراغلي. او دا سه امام بخاری رحمت الله علیه بل مسله ذکر کړی ده. فرمایي چې ګیره چې کومه ده هغه یو موټی پر خودل دغه مسنون ده. کله چې په یو موټی نه زیاته شي هغه تاسو کټ کولای شي. حدیث بیانوي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وای تاسو ګیره دا وګد پر دی او تاسو بریتونه چې کومه دغه واړه کوي. وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل دا عملو چې کله به حج ته یا به عمره ته هغه وخت به چې کله دا ګیره د موټی نه زیاته شوه، حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه زیاتې حصہ چې کومه هغه به کټ کوله. نو دینه امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې ګیره دا یو موټی پر خودل دا مسنون عمل ده. یو موټی نه چې کله زیاته شي هغه تاسو کټ کوي دا غي گنجائش ته اجازه ته. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عمل هم دغه ده چې هغه کله عمره کوله یا به حج کوله چې کوم زیاته ګیره به وي موټی نه هغه به د کټ کوله. او د غیر مقلدینو عمل چې کومه د عادت بخاری شریف ته د عمل بالکل خلاف ته او داسې یو موټی ګیره دا خلاف سنت د اشمارل کړی. او بیا دا خبره بیانوي غیر مقلدین محمد اسماعیل سلفی دالی کی عموما صحابہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی خصوصا اتباع سنت مشهور ہے. وای عموما صحابہ کرام او خصوصا عبداللہ بن عمر او داسې عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا په اتباع سنت کے مشہور، لیکن ان کا یہ فعل سنت صحیحہ کے خلاف ہے. معاذ اللہ دا سے دا خبره وینوي چې دغه د عمل چې کوم او د سنت صحیحه خلاف ده. فتاوا سلفیہ صفحہ نمبر 107. اور دا سے فتاوا اصحاب حدیث میں بھی اس عمل کو سنت صحیحہ کے خلاف قرار دیا صفحہ نمبر 450. دا دو حوالے ته استعمال ذکر کړل چې غیر مقلدین د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ کوم عمل د خلاف سنت شمارل کړل. او دا سے دا خبره بیانوي چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا خو د سنت متبع سنت باندې به عمل کو په دغه چې په دغه کار کې دا د سنت خلاف ورزي کړي. نو دا خبره ما تاسو ته مخکې بیان کړې و چې غیر مقلدین دا ته نه ګوري چې دا خبره چا بیان کړې ده، دا ته ګوري چې دا خبره د موږ موافق ته که موږ مخالف. کچیرته موافق خبره اخلي او کچیرته خبره مخالفي به دا کله هم خبره نه اخلي. دا سه امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کړی چې مصافحه لاس ملاول د په دوه لاسو سره سنت دی. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته تشهد راز دکاو د ما یو لاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوه لاسو منځ کې. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې مصافحه دا په دوه لاسو سره سنت ده. دالته کفي یو لاس د دوه لاسو د نبی علیہ السلام د دوه لاسو او د صحابي یو لاسو. غیر مقلد دلته د صحابي د عمل نه دا خبره ثابتوي چې ګوره د صحابي یو لاس زکه دا مسنون ده. حالانکه دا خبره نه ده. مونږ علماء دیوبند ادب والی مونږ د مشر ادب کو بیا صحابي هغه محفوظ
چې کله به د دوی نه ګناه وشو الله تعالی به د دوی په نامه اعمال کې ګناه پرې ښودل هم نه ختم کوله به څرنګه بې ادبه کېدلی شي. ګورې چې نبي علیه الصلاة والسلام دواړه لاسونه دي، صحابي هم دواړه لاسونه دي. دا کېدلی نه شي چې د نبي علیه السلام دواړه لاسونه او د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه هم دواړه لاسونه وي او داس ترتیب باندې چې دواړه لاسونه د دواړو لاسو په منځ کې وي، نه داس ترتیب نشي کېدلی. بلکې دا کېدلی شي چې کله به یا د نبي علیه السلام یو لاس د دواړو لاسو په منځ کې وي یا به د یو لاس د نبي علیه السلام په دواړو لاسو په منځ کې وي. دا نشي کېدلی چې د صحابي دواړه لاسونه به د نبي علیه السلام د دواړو لاسو په منځ کې وي یا د نبي علیه السلام دواړه لاسونه به د صحابي د دواړو لاسو په منځ کې وي. نه داسې ترتیب هم نشي جوړېدلی، بلکې چې یو د نبی علیه السلام دواړه لاسونه دي. دغه دا خبره ثابته شوه چې د صحابي هم دواړه لاسونه دي. موږ د ادب والی به ادب نه یو. صحابي دا د نبی علیه السلام ادب کاوه چې یو د نبی علیه السلام دواړه لاسونه وو، بیا د صحابي یو لاس څرنګه کېدلی شي؟ دا خبره عقل هم نه مني. نو امام بخاري رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې صحابي دواړه لاسونه وو او د نبی علیه السلام هم دواړه لاسونه وو. په دغه وخت کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام تشهد ورزده کړی. غیر مقلدین دغه په یو لاس سره مصافحه لاس ملاول دا سنت عمل غني. فتاوا نظریہ مصافحہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے کیا جاوے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت نہیں. نعوذ بالله. او په دوړ لاسو سره مصافحه کول دا سنت عمل نه ده، بلکې په یو لاس سره مصافحه دا سنت. او دا امام بخاری رحمت الله علیه د حیله متعلق یو مسله ذکر کړی ده. وایي چې کله د داسې مقامات په هغه کې د شریعت منشا دا نه ختم کیږي یا په یو وخت کې حیله کول دا جایز عمل ده. چې کله د شریعت منشا دا ختم کیږي بیا خو جایز نه ده. خدا سے مقامات په هغه کې د شریعت مقصد د شریعت حکم منشا دا نه خرابېږي په یو وخت کې حیله کول دا جایز دی. امام بخاری رحمت الله علیه هم دا خبره ثابتوي چې حیله جایز ده. او نبی علیه الصلاه والسلام دا حدیث ذکر کړی ده. حضرت ابو سعید خدری او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنهما دا د نبی علیه الصلاه والسلام حدیث ذکر کړی ده چې نبی علیه الصلاه والسلام بنی عدی انصاری یو سړی د خیبر عامل جوړ کړ. بیا دوی په هغه وخت کې ډېرې ښې کجورې راوړلې. نبی علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل چې دا د خیبر ټولې کجورې دغه شکل باندې دي، ټولې دغسې دي. بیا دوی ورته چې یا رسول الله نه داسې خو نه دي، بلکې داسې دي چې مونږ ردي یعنی کمزور داسې کجورې چې هغه اعلی ښې کوالټۍ والې نه وي، مونږ هغه 2 ساعه ورکو د هغې په بدله کې مونږ 1 ساعه کجورې اخلو، ښې کجورې اخلو. 2 ساعه چې کومه دي هغه مونږ خرابې کجورې ورکو، کمزورې کجورې ورکو، او 1 ساعه چې کومه ده هغه مونږ ښې کجورې اخلو. بیا نبی علیه الصلاه والسلام ورته تاسې داسې مه کوئ، ځکه دا جنس یو ده او جنس چې کله یو شي په دې کې برابري ضروري ده. که تاسې کمی او بیشي وکړئ بیا په دې کې سود راځي. نو داسې کوئ چې کله تاسې خیبر ته ځئ او خجورې اخلئ، بیا تاسې خپل 2 ساعه چې کومې کمزورې خجورې دي دا په نقدو پیسو باندې خرڅ کړئ، او بیا چې هغه کوم پیسې راشي په هغې باندې تاسې چې کومې ښې کجورې دي هغه اخلئ. نو داسې صحیح ده. په دې وخت کې د شریعت منشا د شریعت حکم دا هم نه ختم کیږي او د سړي چې کومه د کار به هم وشي. نو داسې هیله دا په شریعت کې جایزه ده او نبی علیه الصلاه والسلام دغه بالکل جایزه شمارل کړې وه. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی ده. دغه نه دا خبره ثابتوي چې داسې هیله چې هغه نه د شریعت منشا حکم دا نه ختم کیږي بیا په دغه وخت کې داسې هیله دا جایزه ده. او غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني. دا اعتقاد ساتل دا هم بالکل صحیح نه ده. دوی دا خبره بیانوي فقہ حنفی کے ہر معتبر کتاب اور مشہور کتاب شریعت الہی میں ہیلا بازی کے جواز سے برے پڑی ہیں اور خدا کے ہر بڑے حکم کو ٹالنے کے لیے نہایت عجیب و غریب حیل تجویز کیے گئے. مسئلہ تقلید صفحہ نمبر 103. دا غیر مقلد دا خبره بیان کړې دي چې هغه فقہ هم نه مني او فقیم نه مني، هغه خو دشمنان دي، هغه ځان د خبره ده، بلکې د حیلې د جواز هم قایل نه دي، د حیلې منکر دي. په دغه وخت امام بخاری رحمت الله علیه د حیلې د جواز قایل ده، خو غیر مقلدین د منکر ده. دا خبره هم نه مني، بلکې د امام بخاری رحمت الله علیه د خبره هم انکار